السلام علیکم ملګرو د ام فضل نبی ملګرو نن زموږ د نوخار د پاره ډیر د افسوسناک او د غم کړه ورځ ده که یو خوا باران رحمت وریږي نو بل خوا نن زما ټول نوخار جاړي ولې جاړي ځکه چې بیګا چې کم واقع شوي د اختشام خپل کور ته په موټرسایکل باندې روان و چې الته ډاکوانو چې کم دی نو هغه په داسې علاقه کې داسې ځای کې ودرولو چې هغه د نوخار زړه دی پریس کلب مخې ته یې ودرولو او هلته نه په هغه نه موټرسایکل اخیستو هغه په مزاحمت کې ورسره کولو زما خو خپل مال دی څنګه اخلي موټرسایکل په هغې مزاحمت کې هغه وویشتو او هغه زخمي شو او زخمي حالات کې هسپتال ته وړو نو هلته هغه وفات شو اختشام د دې ځواني مرګ نن جنازه په شبرو چوک کې په باران کې په سخت باران کې نن په احتجاجن طور باندې ادا شوه په هغې جنازه کې چې کم دی نو زموږ ټول نوخار سیاسي ګوندونه هغه شریکو او ټول نوخار خلک په هغه جنازه کې په جړه او په ویرو ځکه چې نن زمونږ اختشام ځوان وجلی شوی دی ولې وجلی شوی دی ځکه چې نن زما نوخار چې کم دی نو هغه د جرایم پیشه افرادو د خلکو یو اجماع جوړه شوې ده نن زما نوخار کې د هیچا عزت د هیچا مال محفوظ نه دی آی روز چې کم دی هر روز چې کم دی تاسو به نوي نوي واقعه اورئ که سړک باندې وي جي ټي روډ باندې وي که په نوخار کین کې وي او که په یو کلي کې وي نو هر ځای کې نن زمونږ د ډاکوانو راج دی نن زمونږ په دغه جنازه کې چې د اختشام په دې ځواني مرګ په جنازه کې چې کم دی نو هغه ډېر خلک په دې شرکت وکړو ډېر خلکو په دې کې هغه وکړل تقریرونه وکړل احتجاجن دا جنازه چې کم دی نو هغه په شوبره چوک کې ادا شوه په سړک د پاسه ادا شوه دا ډېرې کمې وي داسې جنازو ځایونه خو اصله په جنازګاه کې کېږي په جوماتونو کې کېږي په کولو د ډاګونو کې کېږي خو د اختشام جنازه نن په شوبره چوک کې په سړک د پاسه وشوه ډېره پاره وشوه احتجاجن وشوه چې هغه د سیاسي ګوندونو د خپل د پیغام د خپل د احتجاج ریکارډ کول غوښتله چې دلته نوخار چې کوم دی هغه هېچا محفوظ نه دی نن هغه جنازه کې ډېر خلکو شرکت وکړو نن زمونږ هغې کې د امن جرګې مشران هغې کې د جمعیت العلما مشران هغې کې د جماعت اسلامي مشران هغې کې د نورو سیاسي جماعتونو مشران په هغې کې جنازه کې وو او پولیس ته دا وارننګ ورکړو چې تاسو د جرایم پیشه افرادو دا پرېږدئ سرپرستي پرېږدئ نن زما نوخار کې خلک ولې محفوظ نه دي ځکه چې نن زما پولیس چې کم دی نو هغه ټول سیاسي دی هغه چې نن موږ کم د ایس ایچ او موږ پروفایل وګورو نو د هغې شاته به یو سیاسي ګوند ولاړ وي د ایم پي ای لاس به د هغه د پاسه به وي د ایم پي ای سفارش به خامخا وي د هغې ایس ایچ او پروفایل چې موږ اوچت کړو دغه شفاعت ځکه زموږ ټول نوخار پولیس چې کم دی اوس ورو هغه په میرټ باندې هغه سیستم روان دی کېږي خو بعد اوس هم داسې بعضې خلک داسې دي داسې سلوګان چې کوم دی هغه ټول چې کوم دی نو هغه د پولیس هغه سیاسي د ګوندونو سرپرستۍ کې دي د ایم پي ای په سرپرستۍ کې د هغه سفارش دي داسې شته داسې چوګان هم شته چې هغې د میرټ په هغه باندې بلکل نه دي پوره خو بیا هم د یو دغه ایم پي ای یو سیاسي دغه چې کوم دی هغه سر د پاسه سفارش دي ځکه د هغې پولیس سټیشن د هغې چې کوم دی نو هغه وي ملګرو خبرې ډېرې نن زمونږ ډي پي او صاحب چې کوم دی نو هغه به یې لاړو او هلته هغې سره غمرازي وکړه او هغه متاثره خاندان سره چې کوم د غم چې ټول کم خلک دغه سره خاندان سره کېناستل او هغه یې له دلاسه ورکړه یقینا د ډي پي او عبدالرشید صاحب دا یو ښه اقدام دی چې هغه د خپل دفتر نه راووتو او د هغې په دغه کې غم کې هلته شرکت وکړو او هغې ته دا ګیرینه ورکړه چې موږ به چې کوم دی ناملزمان به موږ ډېر زر که زره ګرفتاره یقینا د ډي پي او عبدالرشید صاحب دا یو ښه اقدام دی چې هغه د خپل دفتر نه راووتو او د هغې په دغه کې غم کې هلته شرکت وکړو او هغې ته دا ګیرینه ورکړه چې موږ به چې کوم دی ناملزمان به موږ ډېر زر که زره ګرفتاره یقینا دا ډېر ښه دغه او هغه دا هم د برملا ته اعلان وکړو چې زه به دا کسان ګیروم په 3 ورځو کې به دننه ګیروم او دا به زه راولم او په کوم ځای کې چې دا نوجوان شهید کړی دی په هغه ځای کې به دله زه سزا ورکوم دې کې چې عبدالرشید صاحب دا خپل دغه چې کوم دی نو دا دی
سرته ورسي دا کومه وعده چې وکړه چې خدای دې وکړي چې د هغې کې پوره ورسي او دا اصلي دا ملزمان چې کوم دا واقعي دا ککړ ملزمان چې اصلي ملزمان چې هغه نه چې نور ملزمان گرفتار کړي او هغه خانه پوري وکړي او نه چې کوم اصلي ملزمان هغه گرفتار کړي او دغه ځای کې دې له کړه سزا ورکړي ځکه زما نوښار نن ټول ژاړي زما نوښار کې نن د چا عزت محفوظ نه دی د چا مال محفوظ نه دی او هر سړی چې کوم د افغانو په غاړه کې دی یقینا مونږه دا خواست کوو پولیس ته دا خواست کوو مونږه سیاسي ګوندونو ته د خپل حکومتي وکیلانو ته دا خواست کوو چې خدای دپاره چې تاسو د پولیس د سرپرستي پرېږدئ تاسو پولیس خپل دغه ته پرېږدئ چې د پولیس چې کم په میډ کې خلک دي چې هغه په میډ کې تعینات شي یقینا زموږ نوښار به د امن یو ګهواره شي یقینا چې مونږه که د مونږه د پولیس نه د سیاسي د ګوندونو لاس اخوا شو د شفارس اخوا شو نو یو پولیس افسر چې کوم دی نو هغه به خپل په میډ باندې د خپل د پولیس په میډ باندې به هغه د هغې علاقې د صورتحال مطابق به خپل یو افسر تعینات کوي نو هغه به الله امن راځي او دا خواست کوي د پولیس ته چې هغه د خپل د کوارټر نه روزي او بار د په علاقه کې ګشت کوي ځکه چې خدای پاک د ده باندې دا ذمهواري اچولې ده دا د پولیس د ذمهواري ده چې هغه علاقه کې امن او امان برقرار ساتي او د جرائم پیشه افراد سرپرستي دي پرېږدي یقینا زموږ د نوښار به چې کوم بیا د امن ګهواره شي ډېره مهرباني والسلام